دا په کوم ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي، دا په کوم ورځ باندې په دې ورځ طبیعت صالح. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورغه عائشه ته، عائشه نن خدا سے معلومیږي چې رسول الله مبارک مزاج ټیک دی ویو، او سار وختي جمع ولاړه وه، نو په خپله راپاڅېده او پردې داسې اخوا کړه، دې قوم ته یې وکتل. قوم دا خیال و دا څو ورځې خو نور وتې، نو قوم چې وکتل نبي علیه السلام ته نو خوشحاله شو. هغې وی ګنې روزي وی قریب و چې دا ټول صفونه مات شوي وو، مونږ ګډوډ شوي وې، دومره ورته صحابه خوشحاله شو. او صحابه وایي چې مونږ ورته وکتل دا مخ مبارک یې داسې ښکارېده لکه د قرآن د پاڼې په شان ښکلې. خو رسول الله مبارک خو پوه شو، ابو بکر هم وروسته کېده چې دا انتشار به جوړ شي، جمع خرابه شي، نو پردې وغورځوله او لاس مبارک یې وړاندې چې خپل لمونځ کوي کور ته ننوت. چې لمونځ وشي ابو بکر صدیق ورغی عایشې صدیقې ته، وی عایشې رسول الله مبارک ولکه نن چې طبیعت ټیکي وی او نن خرج وکړه. نو ابو بکر ته بیا تپوس وکړ، دوه ښځې وې، یو د مدینې د لږه بار وه، یو مدینه کې وه. وی الله رسول ستاسو طبیعت نن ښه دی؟ وی نو ښه یم الحمدلله. نو وی که اجازه دي زه بابلې بیبي له لاړه شم. وی لاړ شه. حضرت علی راووته، نو صحابو ته تپوس وکړ، علي کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر مبارک څنګه و؟ صاحب وی اصبح بحمد الله بارئا، نن ته الحمدلله نن ښه دی، طبیعت یې برابر. دا ورځ باندې طبیعت ټیک ټاک و او ناګهانه طبیعت یې بګړاو شو. حضرت عائشه صدیقه فرمایي زما سینې ته ډډه والې وه، سر مبارک یې زما د سینې او زما د زنې د مینځ کې پروت و، او طبیعت یې ډېر زیات تکلیف و، کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک بره کو، او دا یو سرمنې یو لوټګی و، هغه د اوبو وه، هغې کې به یې لاس مبارک کېښوده، په ځان به یې راښکو. ان للموت سکرات، مې د الله رسوله بیماري سخته ده. عایشې دې وجې نه سخته ده چې ثواب ډبل دی، اجر زیات دی، او چې زما نورو خلکو له هم تسلي شي. مرګ نه مخکې بیماري تبه وه، وجود خوټ کېده داسې. بهر کې ما سینې ته ډډه والې وه، او دې کې زما ورور راغی عبدالرحمن، بیده سواک و لاس کې ورسره مسواک و. نو رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل، زه پوه شوم مې الله رسوله مسواک ته زړه کېږي، وی سر مبارک یې وړاندې چې و، نو ما هغه مسواک د هغه نه راواخیست، نو لږ کلک و، وی الله رسوله نرم یې کړم، وی فرمایل چې او، نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوس مې کړ، رسول الله مبارک نو مې ورکړ، وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې، دومره ښایسته مسواک یې چې د نه ومږلې، بیا یې ماله راکړه. نو عایشه بیبي وایي وی زر ما ومږه چې د رسول الله مبارک د خولې مبارکې لاړې ورپورې دي، وی دا هغه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زموږ د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي. دې دوران کې سویتی لیکلي په خصائص کبرا کې جبریل علیه السلام اجازت وغوښته، دا هغه لیکلي عایشې جبریل راغی، جبریل علیه السلام ورته وایي ما سره یو فرشته راغلې ده چې هغه اسمان نه په لومړي در راغلې ده، دې نه مخکې هغه اسمان نه ده راغلې، اجازت غواړي، وایي داخل دي شي. هم داخل شو. فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم، الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دې خوښ دی که الله نه ځئ، دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی. اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي، دا د هغې یو عزت دی. نو پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا، پیغمبر په دنیا بیا څه کوي. نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل، د مشورې په توګه ملګری دی که داسې ورته یې وکتل. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تعالی الله درکړو، ان الله یتشوق الی لقائک، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی، نو اوس خوښه دې خپله ده. نو رسول الله مبارک وفرمایل اللهم الرفیق الاعلی، ای الله ته زما لوی ملګری. وایي زه پوه شوم چې اختیار میلاو شو، مونږ یې وخت نه کړو او الله یې خوښ کړو. اور فرشتے دوی امضل امریکا کار دے چالو کا. عائشہ بی بی فرمائی نور کوئی نہیں شو دانی میات اولست اشہدو ان لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. هذا كنت مبارك اسمان توجد
اللهم رفيق الأعلى اللهم على الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا كنت مبارك وجدك يو خوشبو بمحسوس اور کوئی نہ جو اللہ سے مبارک کہتے روح لا صحابہ ته پته ولګي د صحابه باندې hebat حضرت علي بيوش او بيوش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ وشنو کو دانگ او دوره واغشتو جمعات کې ودرې وی منافقان وی چې رسول الله مبارک وفات شوی دی هغه وفات نه لري الله ملاقات لتلې لکه څنګه موسی علیہ السلام کوه تور د الله ملاقات لتلې اور عظیم او کم منافقین چې وای چې رسول الله مبارک وفات دي ما په دې تور به سر وای که چاله مې اوریدل چې رسول الله مبارک وفات دي زه پوښتنه ما تور کوي یا غږ نه کول ته جاړي خلک ته جاړي د ابوبکر صدیق په اطلاع لاړه راغی چراغه نه رسول الله مبارک کوټه ته نه یو صادر په حضرت جبرئیل جوړو صادر یوجد کو یوجد یک رسول الله مبارک باندې پریوت کولیک وا صفیہ وا خلیلہ تبت حيا وميتا إلى ما أخوك مرقري إلى ما أخوك لتوسط فجلس أخوك لي ومرس خشته نوحي نبوته قد أغنو وتندي ما دي أخوك أو باروت هذا كل رضوة تقريبا 10 بجے ٹیمو بار چلو گو تنو عمر ته کې نه غنه کې نهسته ده بل ته میراب کې ودرې اعلان وکړو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات تصوف د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي هغه وفات کوي ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت اسم دا خدای باندې کې خدای چې دې نه مري او بیا آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يا نبي كريم محمد صلى الله عليه وسلم الله رسول دی هغه مخکې ډېر رسولان تللي دي دې باندې کدی وفات شو تاسو په کوم نو واپس ده کفر تا بس خلق کوي شو صحابه هدایت خو مخکې نازلو موږ مانځه کې لستو خو ير شوه مو بس ټول خلق هدایت په خپل لګیاري وای زمارو لوی صدمه وا لګنه والا نه حضرت انس وای په کوم ورځ رسول الله مبارک مدینه ته راغی شیر خان او په کوم ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ دا موږ لاسونه لاغه د قبر په خاورو کې لیت بیتو چې ارسل تیارو بیا رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شوه ځکه جنازه به دوه درېو کسانو کوله چا وې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق په ما د رسول الله مبارک نو لیدلی چې کوم ځای خدای پیغمبر نسو وسته دغه ځای ولا خدای خوښ کړي هم دلته دفن کړو نو هغه ځای نه بستر مبارک اخوا کړل دی ولا قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه بدل او جنازه مقبول اخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړی غسل ولا حضرت عباس ورکړی تریو دا غزوه قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره انصارو کې یو کس وسره دی ولا غسل ورکړی غسل چې ورکاو وی جامع ته لري کو غسل ورکو کسره د جامع ورکو یو غیبی आवाज د کوټې د ګټ نه راغی چې رسول الله مبارک سره د جامع سره لمبوي جامع بدل ورکوي یا چې کله دفن شو
چهارشنبې په شپه حضرت انس وایي موږ سه خاورې واړولې بار روان وو چاریان یې راسره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ د لار کې ولاړه وو ما ته ویل څه خوند دی درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پې ډېره لویه ګمراهي ختمه لویه تیاره پې رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلله 63 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ هم یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واخېست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واخېست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ حوض کوثر په غاړه باندې ملګري کړي موږ به د الله نه دا سوال کوو چې د هغه غرورلی شوي دین الله زموږ نصیب کړي و دغه دین الله زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب وګرځولی کړي او د هغې د سنتو الله پاک زموږ اتباع او تابعداري نصیب کړي الله رسول الله مبارک زموږ دپاره یو ښه پیشخیمه ثابته کړي الله د هغه په دین زموږ مرګ نصیب کړي زموږ ژوند نصیب کړي الله ګمراهۍ نه وساتي الله د کفر نه وساتي خاتمه بالایمان کې الله د رسول الله مبارک لاس د حوض کوثر به زموږ نصیب کړي الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر به زموږ نصیب کړي الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر به نصیب کړي د هغې دین خدای زموږ د بچو زموږ د نسو نصیب کړي خدای چې څومره مریضان دي شفا والا ورکړي دومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي او خدای پاک دا ټوله جمع خوشحاله کړي خدای دې دین او دنیا دواړه د برکت کړي بچي کامیاب کړي چې اولاد دي خدای نارینه اولاد والا ورکړي د چا څه خوشحالي وي خدای زموږ خوشحالي زموږ نصیب کړي او خدای دا مخلوق د شر د ګوڼ د شر د فتنو د دواړو جهانونو په امن کې برحمتک